د خیبر نه يهوديان رالل او دغه يهوديانو کې دوه کسانو چې د غټ خاندان وو هغه الک د غټ خاندان او جنې د غټ خاندان و دواړه شادي شوده وو دواړو بدکاری کړي و چې کله بدکاری وکړه نو خلق راوتل او دي ته وی چې دي ته رجم ورکي دي رجم کې دا دواړه چونګه هغه د غټ خاندانو نو د دې وجې د يهودو علماو په ځان غلب هر کله چې خلق راوتل احتجاج شروع کو چې آیا مونږ کمزوري خلکونه چې کله دا ګناه صادره شي نو مونږ ته یو سزا راکولی شي او د دې غټو خلکونه چې کومه سزا کم ګناه صادر شوی دی نو لہذا د دې چې کومه سزا د دې ته ورکړي شي نو دی کې ناستل او مشوره وکړه په دې کې کعب بن اشرف دا د يهوديانو مشر دی مشوره وکړه چې دا خبر به دي شي وکړو چې د نبی عليه السلام دین چې کوم دی دا نرم دی التبلل شو دا فیصله به وس سکسانه مقرر چې تاسو بلل شي دا فیصله به ووروي خړومبي به د نبی عليه السلام نه دا معلوماتو کې چې تاسو په دین کې د شادي شوده زیناکار سړی یا زیناکار خزي څه سزا ده نو کوجره د رجم نه علاوه بل سزا و به کې ځکه د نبی عليه السلام دین نرم دی او د يهودو دین موسوي دا چې ونه دا سخت استماویلو بیګا چې هغه کپڑا با سخاش ولانو هغه به کټ کوله په بو نه پاکېدله کو یو سړی به هر څومره بیمارو خو د تیمم اجازت پکې نو خامخا به غسل یا او دس کو د خپل عبادتګانه علاوه په بل ځکه به مونږ نه کېدو زمونږ ارزه کې مونږ کېږي نو زمونږ دین کې الله پاک مونږ ته ډېر سہولیات راکړي دي معتدل دین دی د يهوديانو دین هغه ډېر سختو نو هغه دا خبره وکړه چې لاړه بشو نبی علیه اوس خلک راوتی دي حالانکه دی په دغه ټیم کې هم په تورات باندې عمل نه کو خو دی خلک راوتی دي خلک را تبل وشوي دي احتجاج شروع کړي دي لہذا ټول خلک چې راوځي نو زمونږ غټول نجاست هغه خلکو تخکار شي او د دې وجه نه دی چې لاړه بشو نبی عليه السلام نه نو کو هغه کومه فیصله وکړه کو چې زمونږ د خواهش مطابق فیصله وکړه نو بیا دا خبره اومنه او کنه زمونږ د خواهش خلاف فیصله وکړه مثال کوړې موړې نه ورکولې رجم څنګه چې په د يهودو په تورات کې د شادي شوده زیناکار او د زیناکار سزا د رجم د پکانو باندې قتلول دي کو دا سزا نبی عليه السلام ورول نو بیا براتخت بیا به دا خبره نه منه او کنه د نبی عليه السلام په دین کې د شادي شوده زیناکار او زیناکاری د دې دواړو سزا د رجم نه کم و د کوړو سزا و یا د جیل کولو سزا و نو بیا به دا خبره اومنه دي چې کلرال او د خپل يهوديانو سره د دې چې کوم منافقانو د غلطه ځان به په ظاهر کې مسلمان ښکار کو خو یو وجه کوم دي منافقان نو دې سره دی رشو او په دغه ټیم کې چې کوم دي د مکه مشرکان هم راغلي دي او خلک راغلي چې د نبی عليه السلام نه بوزي تپوس کی دی رالل د نبی عليه السلام نه تپوس کو کعب بن اشرف دی ور مخ کې شو نبی عليه السلام د الله پیغمبر استاسو په دین کې استاسو په اسلام کې د هغه سړي څه سزا ده چې کوم سړی شادي شوده وي او د بدکاری کړی وي یا د هغه خزه کومه سزا ده چې هغه خزه شادي شوده وي او د بدکاری کړی وي نبی عليه السلام ته فرمایل ولې تاسو ته دا سزا نه ده معلومه او کو زجر دا سزا استاسو ته لپاره تجویز کړم تاسو به اومنه نو دی ټول وی چې بالکل مونږ به اومنه نو دیته وی نبی عليه السلام یو روایت کې د سیم دی چې نبی عليه السلام په دغه ټیم کې جبريل راغی او دو زیناکار سړی چې شادي شوده وي د هغه د رجم حکم چې کوم دی راوړ او بیا جبريل عليه السلام ته فرمایل نبی عليه السلام ته چې ابن سوریه د حکم چې کوم دی مقرر دی راولا نو نبی عليه السلام ابن سوریه چې کوم دی راوست د يهوديانو غټ عالم او د يهوديانو نه تاسو کو چې د دې سړی بار کې څه خیال دی نو دی ورته وی چې په مختز مکه په يهودو کې د پشان دی لوی عالم نشته نو ابن سوریه ته نبی عليه السلام قسم ورکو یو روایت کې دي سیدي چې نبی عليه السلام ورته قسم ورکو چې کوتا دروغ وي په تورات کې چې کوم حکم د رجم د زیناکار سړی او د زیناکار خزي د سزا کوم حکم راغلی هغه زنه شروع نو ویدو ته وی چې د الله پیغمبر قسم دی نه ورا کړی او د دې خبرې نه زن نه یریدلی چې د تورات مخه د دروغ وایم تاسو دا قسم د وجه نه دروغ وایم اسنه چې ور واخلم چرته د دې ير سره نه وي نو ما به چرته دا حکم نو بیان کړ نو دا حکم یې وورو چې په تورات کې هم دا حکم دی چې کوم شادي شوده سړی وي یا خزوي دواړه بدکاری او کې د دې سزا راجم نو نبی عليه السلام دې تاسو کو تاسو دا حکم پټ کړی ولې دی لاګو کوي ولې نه نو هغه ورته چې دا کشان دی یو غټ شاهزاده چې کوم دې زمونږ بدکاری وکړه هغه باندې موږ دا حکم جاری نکو ځکه چې غټ خاندان والو نو بیا به چې کله په وړو کې خاندان کې تک کشان ګناه چانه سرزد شو
او موږ هغه ته سزا ورکوو نو هغه به لومبې د شهزاده ته سزا ورکړي نو د دې وجې دا حکم موږ پرېښی او بعضې روایتو کې دي چې ابن سوریه کله شروع کړله نو په منځ کې د رجم چې کوم آیاتونو هغه یې پرېښودل مخې ته ودانګل نو هلته عبدالله بن سلام رضی الله عنه ناسو ورته وی د الله پیغمبره کذب عدو الله دې د الله دشمن دروغ وي او بیا عبدالله بن سلام رضی الله عنه هغه آیاتونه پکې ووي کوم چې د رجم په باره کې بیا هغه سړی او ښځه دواړه چې کوم دی رجم کړل دي بیا ډېرې لټې ټکولې خو نبي علیه السلام له راغلي او ته دا خبره کړې وه چې موږ به ستا فیصله منو